هغه لږ ما ته د میټینګ نه پس ته بیا ووایه چې زه چک کوم چې ولې د هغوی ته دغه نه دی شوی خو زما خیال چې چا فارم ډک کړی دی موږ سره د هغې ټولو ته موږ میسج کړی دی چې راشي او په دې میټینګ کې شریک شي بنیادي مقصد د دې میټینګ د دې میټینګ کومه سلسله چې موږ د رکن سازۍ شروع کړې وه هغه اوس مخکې د تنظیم سازۍ طرف ته موضوع زما ذاتي خواهش خو دا و چې ویلیج کونسلې او یونین کونسلې ټولې جوړې شي د هغې نه پس ته به حلقه جوړوو او د هغې نه پس ته به بیا ضلع جوړوو او بیا به داسې پروسس ته به کوو خو چونکې رکن سازۍ کې تقریبا 4 میاشتې تېرې شوې هلته نه الیکشن کمیشن والا وایي چې یاره تاسو زر موږ ته خپل د الیکشن پروسس چې دی هغه کمپلیټ کړئ او موږ ته راولېږئ نو د هغې له وجې نه زموږ چې کوم مرکزي الیکشن کمیشنر دی جمیل خان مربوز هغوی د الیکشن کمیشن میټینګ وکړو او په هغې کې دا فیصله وکړه چې د حلقې او ضلعې مخکې کړئ چې دا وشي چې موږ مخکې د صوبې او د مرکز والا پروسس هم چلولی شو او دې سره سره حلقو ته به دا کار حواله کړو چې هغوی د کوم ځای کې چې یونین کونسل یا ویلیج کونسل کې جوړ شوي چې هغه سر ته ورسوي ما نه مخکې مفتي صاحب خو تاسو ته خبره وکړه لږ دې کې موږ طریقې کار لږ بدلو مخکې به د مرګرو د مشرانو به دا ګیله وه چې یاره کومه کمیټي چې راشي نو هغوی پکې خلک خوښ کړي او د خپل مرضۍ مطابق تنظیم جوړ کړي نو هغې شي نه موضوع د دې دغه لپاره دا طریقې کار جوړ کړو چې د حلقې څوک هم چې خواهشمند هغه به دلته نه دا فارم دی دا فارم به واخلي دا به نن نه ایشو کېدل شروع کېږي فارم به ډک کړي د دې چې کوم دغه دي ریکوایرمنټس دي هغې کې تایید کنندګان غواړي د ممبرشپ کارډ نمبر غواړي که د چا ممبرشپ کارډ لا نه وي شوی نو هغه خپل هغه سیریل نمبر دې معلوم کړي اختر ته هم کال کولی شي ما ته هم ویلی شي دلته هم سیریل نمبر به زموږ معلوموو هغه دې ورسره سیریل نمبر دې په هغې کې دغه کوي چې دې سیریل نمبر باندې ما خپل فارم ډک کړی دی او هغه په دې کې تاسو لیکلی شئ دا فارم سمپل فارم دی صرف دومره لمبا چوړه دغه نه دی نوم دی ولدیت دی کومې عهدې لپاره چې تاسو خواهشمند دی او درېدل غواړئ د هغې دغه به کوئ د حلقې ذکر به پکې کوئ خپل مکمل پته لیکل دي شناختي کارډ نمبر لیکل دي د پارټۍ ممبرشپ نمبر او رابطه نمبر دغه دی بیا څه شرایط دي د امیدوار جوړېدو لپاره لومړنی شرط خو دا دی چې د پارټۍ ممبرشپ فارم یې ډک کړي دویم چې کوم کسان په ویلیج کونسل کې یا یونین کونسل کې رالل هغه د حلقې امیدوار نشي کېدی د صدر یعنی چیرمین جنرل سیکرټري او سینیر وایس چیرمین لپاره به 15 تایید کنندګان به راجمع کوي په هغې 15 تایید کنندګانو کې 2 چې دی هغه لازمي دي چې ستا د خپل یونین کونسل وي او باقي 3 چې دي ستا حلقې کې چې کومې ویلیج کونسل او یونین کونسل راځي د هغې به نه به تاسو تایید کنندګان اخلئ تایید کنندګان چې دی هغه د ویلیج کونسل عهدیدار کېدی شي د یونین کونسل عهدیدار کېدی شي چې کوم ځای کې ویلیج کونسل او یونین کونسل یې کمپلیټ کړي چې کوم ځای کې نه دي هلته کې بیا د پارټۍ کوم ممبرشپ چې چا کړی دی هغه ستاسو تایید کنندګان او تجویز کنندګان هغه شانتې کېدی شي بیا دا باقي کومې عهدې چې دي د چیرمین سینیر وایس چیرمین او د
جنرال سیکرټري نه علاوه چې کوم دی هغې لپاره چې دی د هغې لپاره د 3 تایید کنندګانو به ضرور وي. یو چې ستاسو خپل یونین کونسل نه وي او دوه چې دی هغه د نورو ویلیج کونسل او د یونین کونسل نه. یو ځل چې دا فارمونه چې دی دا به د هفتې یعنی هفته کوم تاریخ 23 تاریخ راځي 23 تاریخ راځي 23 تاریخ 24 تاریخ مازدیګر 5 بجو پورې تاسو فارمونه دلته کې جمع کولی شئ. د هغې نه پس به حتمي لیست چې دی هغه به د ضلعې ارګنایزر جوړ کړي او بیا به ټایمونه هر حلقې له به حلقې کې به ځای به مقرر کړي د هغې میټینګ به پکې راغواړو او په هغې کې چې دی بیا د الیکشن پروسس به دغه کوو. الیکشن له به موږ څوک چې د حلقې د تنظیم لپاره چې دی هغه به د ویلیج کونسل عهدیدار او د یونین کونسل عهدیداران چې دی دا به وټاکي. د ویلیج کونسل لپاره به ټول ممبرشپ وټاکي. د یونین کونسل لپاره د ویلیج کونسل عهدیداران باچي او د حلقې لپاره د ویلیج کونسل عهدیدار او د یونین کونسل عهدیدار چې دی دا به ووټ واچي. نو داسې یو جمهوري پروسس باندې په تنظیم مخامخ راولو. دا به مې تاسو ته خواست کړو چې څوک چې خواهشمند دي د عهدې مخکې دا سوچ وکړي چې آیا د هغې عهدې سره به زه انصاف کولی شم که نه. ځکه چې دا پارټي زموږ ټولو پارټي ده. د دې عزت زموږ ټولو عزت دی. موږ یو سخت مرحلې نه تېرېږو لګیو. په دې وخت کې که صحیح طریقې سره موږ د پارټۍ لپاره کار وکړو او پارټي ودرولو نو آینده زما خیال دی ډېر موږ لپاره لارې بیا کولو. خو د هغې لپاره ضرورت دا دی چې صحیح کس د صحیح عهدې لپاره چې دی د هغې رامخکې شي. اول خو پکار چې امیدوار دی په دې سوچ وکړي چې آیا زه د عهدې سره به انصاف کولی شم او زه به چې دی هغه شانتې ټایم به پارټۍ له ورکولی شم او د پارټۍ د ملګرو د پارټۍ د مشرانو په توقعاتو باندې به پوره راتلی شم. او بیا دغه شانتې د کوم چې د ویلیج کونسل عهدیداران دي د یونین کونسل عهدیداران دي یا د حلقې ووټران چې دي هغوی هم دې دا سوچ وکړي چې بهی کم کس به موږ لپاره ټول برابر دي خو کم کس په دې وخت سره چې دا پارټي صحیح طریقې سره منظم طریقې سره روانه کړي چې هغې چناو تاسو وکړئ هغه کس خوښ کړئ چې صحیح طریقې سره دا مخکې مونږ دغه کېدو. ارشد خان د بلدیاتو خبره وکړه. بلدیاتو هله مونږ کامیابي اخیستلی شو چې مونږ صحیح طریقې سره منظم شو. که مونږ منظم نه شو تنظیمونه هم داسې جوړ کړل چې هغه شانتې اکټیو تنظیمونه نه وي رابطه نه ساتي نو بیا به د هغې نتیجه هم د اوس چې کومه نتیجه داسې نتیجه به راوځي. د دې لپاره کوشش به دا کوو چې صحیح کسان چې دی هغه موږ دې لپاره منتخب کړو. کوشش به دا وي چې دا ضلعې دا تنظیم هم چې دی چې دا د 30 تاریخ نه مخکې چې دی چې دا ټول پروسس موږ کمپلیټ کړو او دا سلسله مخکې روانه کړو چې حلقې جوړې شي. د هغې نه پس به بیا د ضلعې هم همدغه شانتې پروسس به کوو او د هغې به هغه شانتې الیکشن به کوو او یو سلسله به مخکې موضوع به زما به دا تاسو ته خواست دي چې په دې کې ډېر سیریس طریقې سره ښه سوچ بچار سره چې دی په دې کې حصه واخلئ او دا پارټي چې ده د دې منظم کېدل چې دا اوس ستاسو لاس کې دي. دا به تاسو خپل کردار به ادا کوئ به مشترکه طور باندې به ټول راپاسو به او دا د پارټۍ دا پیغام چې دی دا پارټۍ دا منظم کول چې دی دا د دې ذمهواري به ټول یو مشترکه طور باندې واخلو هله به دا سلسله مخکې ځي. د سلیکټډ حکومت کالم پوره شو. پرون بل ورځ یې کال پوره شو. کال پوره کېدو باندې وایي چې یاره موږ خو ډېرې کارنامې کړي دي. زما خیال دا ګراني ورته نه ښکاري
دا خارجه پالیسۍ دا فیلیر ورته نه ښکاري، دا داخله پالیسۍ ورته نه ښکاري. د هغوی په نظر کې خو هر څه ډېر ټیک روان دي. هغه ورځ مې د دوی د انفارمیشن منسټره چې کومه ده فردوس هاشکاوان د هغې پریس کانفرنس کتلو چې دې یو کال کې موږ ډېر تاریخي کارکردګي کړې ده او ملک هم چې دی هغه ډېر صحیح سمت کې روان کړو او دا یو کال چې دی دا دې کې مشکلې فیصلې وې او موږ دا ملک چې دی دا په خپل حکوم وسودرو او را روان کال چې دی دا ولې ترقی کال دی. زه دا تپوس کوم چې ترقیاتي عمل دا شروع شوی نه دی. په دې یو کال کې خو موږ نه ستاسو د وزیرانو سره کارکردګي وکتله، نه موږ ستاسو د ایم ایل اې ګانو کارکردګي وکتله، نه موږ ستاسو د ایم پي اې ګانو کارکردګي وکتله. په دې او خاص کر بیا خصوصا زموږ په خیبر پښتونخوا کې ستاسو شپږم کال دی. په دې شپږ کاله کې موږ ستاسو کارکردګي ونه کتله، نو په دې روان کال کې به تاسو کم دروکې موږ ته وښایي، د هغې کم ځای نه به تاسو دا ادا کوئ. صرف دا مې وکړل چې په دې یو کال کې وزیر خزانه زما خل پوره ټیم یو ځل بدل کړو. اول یې ویل چې اسد عمر ډېر زبردست کس دی او دې واسطه معیشت صحیح طریقې سره رواني، بیا وایي چې نه اسد عمر نه پوهېږي او د آی ایم ایف دا کس چې دی دا به صحیح طریقې سره دغه کوي. ما ته خو هم یادېږي چې چا ویلي چې یاره که آی ایم ایف ته زه لاړم نو زه به خودکشي کوم. اوس خو د آی ایم ایف وزیر خزانه راوستلی دی او غیږ کېښودلی دی او وایي چې نه هر څه ډېر ټیک روان دي. که وګورئ نو په دې یو کال کې ریکارډ د قرضو کې اضافه وشوه. همدا عمران خان و چې ویلي و چې که ما قرض واخیستلو نو داسې حرکت زه نشم کولی، کچکول زه نشم ګرځولی. اوس دا حل دی چې په دې یو کال کې چې په 15 کاله کې نواز شریف څومره قرضه اخیستلې وه د هغې 70% په دې یو کال کې صرف قرضه واخیستلی شوه. 70% د هغې او را روان هم دا اوس چې کوم حالات ښکاري آی ایم ایف سره چې کومې دوی خبرې کړي دي، آی ایم ایف سره چې کوم دوی معاهدې کړي دي، کوم شرایط باندې دا قرض چې اخیستی دی، نو ښکاري نه چې خلکو ته بس ریلیف میلاو شي او د خلکو په مسایلو کې به کمې راشي، بلکې ګرانۍ کې به نور هم اضافه کېږي. خو چې وګورو نو د هغوی په نسبت هر څه ټیک روان دي. د بهر ملکونو سره تعلق خو دا حل دی چې دوی ویل چې موږ ډېرې کامیابې دورې وکړې، د ډېرو شهزادګانو چې دی دې ډرایور هم جوړ شو، قرضونه یې پرې واخیستل او د امریکې دورې وکړه او راغې او وایي چې ورلډ کپ مې وګټلو او د هغې نتیجه څه ووتله چې کشمیر کې موږ ته ډېر لوی نقصان ورسېد. که دې هر څه وایي دې دا کشمیر چې کوم څه حالات هلته کې شوي دي، دا هلته کې چې کوم ظلم او زیاتۍ چې کېږي لګیا دي، دې کې مودي خو بلکل د هغې خو بلکل دغه دی چې هغه خو په یې کې بلکل ملوث دی، خو سره او سره د عمران خان هم په دې باندې ملوث دی چې دا هغه شانتې کارکردګي نه ده ښیلې، دا هغه شانتې سفارتکاري نه ده کړې، دا هغه شانتې نورو ملکونو سره دا خبره صحیح طریقې سره اوچته کړې نه ده، ځکه نن هلته کې کشمیر کې د خلکو سره دا زیاتې کېږي. کني نو د 48 نه اوسه پورې یو حکومت هم دا ضرورت نه شو کولی چې هلته کې 370 دغې ختم کړې وې او 25 یې هغه شانتې دغه کړې وې. دا دې وخت کې عزت وشو چې هغوی ولیدله چې یاره یو اناړي راغلی دی، ځان نه ډېر لوی کھلاړي ثابتولو غواړي او پسې پوهېږي نه، او د هغې نتیجه امدا ووتله چې نن
انډیا دومره لوی قدم واخیستی. که موږ وګورو نو نور هم چې کومې دوی وعدې کړې وې هغه د 1 کروڑ 9 کروڑ خو زما خیال اړو دغه خبره بالکل په دغه کې ختمه شوه. بله ورځ مې دا واورېدل وایي چې یاره وایي 4 لکه نوکرۍ موږ ورکړې اوس پورې خو زما خیال چا اوس پورې رسېدلي دي چې څه دوی دغه کړي دي او دا اورېدلي دي چې خلک بېروزګار شول. د معاشي طور باندې خلک دې ته پریشانه دي چېرې دا 2 وخته روټۍ به د خپل بچو له څنګه را پیدا کوم، د بچو د تعلیم خرچ به څنګه اوچتوم، د بجلی بل د ګیس بل چې راځي د هغې نه یو هفته مخکې په خلکو باندې ټینشن شروع شي چې یاره دې ځل به دا بل څنګه سرته رسوم. خو د دې ډله خو موږ څه دغه ونه کتل چې خلکو لپاره یا عام خلکو لپاره څه ریلیف ته شي. وایي چې خرچې به موږ کمو، تقریبا 10% خرچه زیاده شوه صرف د حکومت. هغه کفایت شریک هم ځای ته لاړه، هغه شروع کړي چې ډرامه کوله چې هغه یو څو ګاډي یې خرڅ کړل او هغه یو څو میخې یې خرڅ کړې، د هغې هغه رقم ځای ته لاړ. سرکاري ملازمین چې هغوی سره داسې لوبه او داسې ټوکه وکړه چې یو طرف ته ورته وایي چې 10% ستاسو تنخواه زیاته کړه او بل خوا ته داسې ټیکس یې ولګاوه چې د میاشت اخر کې چې هغوی خپله تنخواه اخلي نو که مخکې 15,000 اخیستله نو اوس د هغې نه 1,000 کم 4,000 روپۍ ورته میلاویږي او هغه زړه تنخواه مطابق شانتې نه میلاویږي. زما مخامخ ته بعضې سرکاري ملازمین داسې دي او پوره په خپل بس دا کیسه وایي. ټیکسونه دوی وایي چې دا خلک ټیکس نه ورکوي. دوی په بجلی بل کې ټیکس ورکوي، په ګیس بل کې ټیکس ورکوي، په پټرولو کې ټیکس ورکوي، په سی این جي کې ټیکس ورکوي. که ټیکس څوک نه ورکوي هغه خو هغه کاروباري طبقه ده، هغه غټ غټ بزنسمینان دي، هغه لوی هغه د قبضه مافیا او دغه دي چې هغوی ټیکس نه ورکوي. ته ورشه د هغوی باندې ټیکس ولګوه. ته چې ستا وس رسي نو هره خبره چې دی هغه غریبانانو ته راتاوی او د غریبانانو نه هر څه وصولو کوشش کوې. په خپله خو دې په بجټ کې چې جهانګیر ترین چې ستا ټولې خرچې اوچتولې، چې ستا کچن خرچه به یې چلوله، چې ستا د جهاز خرچې اوچتولې، ستا چې د هغه ګاډي تا استعمالول، نو د هغه لپاره به چې دی په بجټ کې د چینو قیمت یې زیات کړو چې هغه اربونو روپۍ دې وګټي. خو د غریبانانو لپاره خو تاسو ونه کړل چې چا باندې ته دغه کې چې یاره زه به د هغوی په ووټ کرښه کې راغلی یم یا زه به د هغوی سره انصاف کوم او زه به د هغوی مسایل به حل کوم. د مدینې ریاست خبره دې کوي. آیا مدینې ریاست داسې دي چې دا څه دې ځل حاجیانو سره وشو او څه په حج کې جوړ شو؟ هلته کې چې کوم بد انتظامي وه، هلته کې چې کوم طریقې سره د خلکو بېعزتۍ شوي دي، خلکو سره چې کوم سلوک شوی دی، کوم باسي روټۍ پرې خوړلې ده، کوم طریقې سره چې دا زموږ ټولو کې عامه فریضه ادا کولو لپاره چې کوم خلک تللي وو د هغوی سره چې کوم هلته کې سلوک شوی دی، دا خو چېرته په تاریخ کې نو شوي. او تا هغه ټولو کې ګران خرچ چې دی لکه چې دې ځله قیمتونه یې زیات کړل او بیا یې وویل چې یاره موږ سبسډي نه ورکوو او خلک ته پیسې ټیک ورکړي او د هغوی ته به صحیح هغې مطابق سره میلاوېږي، سهولیات به میلاوېږي. مونږ دا مطالبه کوو چې د دې حج چې دی د دې پوره انکوایري دې وشي او د قوم ته دې مخامخ کړي چې دې کې چا پیسې وهلې دي،
چا دې خلکو سره زیاتې کړې دي چا دې حاجیانو سره زیاتې کړې دي ځکه چې دې ځل خو ټولو کې ګران حج و او پکار دا وه چې زیات څه زیات مېلو شي بیا دغه شانتې د دې خپلې شوبې دا حل وګورو فاټا دې وایي چې زم شو دا ډېر وی هغې کې د دې څه دومره لوی کردار نشته خو حل دا دی چې بله ورځ زموږ چیف سیکرټري صاحب تللی دی خیبر ته او هلته کې چې هغه زموږ قبایلو ته کومې خبرې سنو کړي دي کومې طریقې سره چې د هغوی بېعزتي کړې ده نو زما خیال دی دا په اف سی آر او په هغې دور کې نو شوې ده اوس په دې جمهوري دور کې دا چې دوی وایي چې مونږ قبایلو له حقوق ورکړل په هغې کې کوم بېعزتي ونه وکړه خلک دې ته مجبوره شو چې 3 منټه زما خیال هغه چیف سیکرټري صاحب اورېدلی دی او بیا د هغوی د برداشت نه خبره ووتله او هغوی پاسېدل ولته لاړل نو دا آیا مونږ د فاټا خلکو له حقوق ورکوو دا مونږ وایو چې یاره مونږ فاټا زم کړه او فاټا چې د هغه هغې ته ډېر زیات دغه مېلو شو دا دې ته مونږ دې لپاره مونږ دا دومره جدوجهد کړی او دومره دغه کړی دا خپل ضلع یو څو مثالونه به درکړم دا وایي چې د انصاف حکومت دی نن نه 10-15 ورځې مخکې د شبقدر او د پیښور په بارډر باندې انګور کور کې بجلی والو د واپډې اهلکارو یو کس راوستلو او هغه ته ویل چې یاره دا بجلي ته ټیک کړه او ته وخېږه اعجاز یې نوم و ګریډ سټیشن د بجلي چې هغه څنګه بره ختلې راچالو شوې ده او هغه په ځای باندې هلته کې دغه شوې دی هغوی هماغه شانتې پرېښې دي او نه یې هسپتال ته بوتلې نه یې څه دغه کړی دی او همداسې پرې تښتېدلي دي دا د 15 ورځې د هغې تېرې شوې ده هغې کې هېڅوک نه دي نه ګرفتار شوي دي نه د هغې کور والو سره هغه شانتې څه دغه شوي دي دا ستاسو هغه انصاف دی بیا نن به تاسو په اخبار کې کتلي چې د مومند ایجنسۍ زمونږ یو ماشومه چې مار خوړلې وه هلته کې ایجنسۍ هیډکواټر هسپتال ته چې بوتلې ده هغوی ورته ویل چې یاره شبقدر ته یې بوځئ مونږ سره د مار دوايي نشته شبقدر تحصیل هیډکواټر هسپتال ته ماشومه راغلې ده 15 کاله دوی ویل چې موږ هیلث ایمرجنسي نافظ کړی ده او د هیلث خو ډېر زبردست نظام راغلی دی نو شبقدر هسپتال والا ورته ویل چې فوراً یې پیښور ته رسوئ موږ هم دلته کې علاج نشو کولی چې د تحصیل هیډکواټر هسپتال د مار علاج نشي کولی د مار خوړلي علاج نشي کولی نو بیا په داسې هسپتال باندې زه څه وکړم او په هغې باندې کروڑونو روپۍ لګېدل باندې څه وکړم دومره لوی بلډینګونه باندې بیا موږ څه وکړو په دې باندې پکار دی چې انکوایري وشي او دا خبره به موږ داسې پرېږدو نه د اجاز دا خبره به موږ څه کوو او دې خپلې د دې بچی دا خبره چې دا به بار بار به اوچتو به بابر خان دلته کې ناست دی زما دوی ته خاص دی دلته کې شبقدر کې په دې باندې پریس کانفرنس دې وکړي زه به ورته راشم په دې باندې دا خبره به اوچتو دا به هغې پورې په ارام نه پرېږدي څو پورې چې دې کومو خلکو ناهیلي کړې ده کوتاهي کړې ده چې هغوی ته څو پورې سزا نه مېلو شوې دغې نه پس ته به موږ څه ووایو چې څه کارکردګي څه دي به درلود اوس پورې خو د حکومت هغه په یاد نه ښکاري چې تل دی بعضې خلک اوس یو بله عجیبه خبره کوي وایي چې یاره چونکې پارلیمنټ هم نه چلي او سینټ هم نه چلي حالانکې که وګورئ نو پارلیمنټ چلول د حکومت کار دی او که نه چلي نو د هغې زیاته ذمواري په دې حکومت ده ځکه چې د دوی رویه ټیک نه ده سینټ کې خو چې داسې کم لوبه وکړه د هغې نه په خپل هغه حالات داسې جوړ کړل چې اوس به سینټ هغه شانتې نه شي چلېدی وایي چې یاره چې دا نه چلي او داسې ورسره کوپریشن نه کېږي نو پکار دی چې دله یو 15 کاله نور ټایم ورکړی شي
چې دې ریفارمز د وکړي. موږ ورته دا ویل غواړو چې دا قوم به هر څه ته تیار شي، خو نور دې ناهیله ته نه دي تیار، دې سلیکټډ خلکو ته نه دي تیار. او کوم خلک چې دا سوچ کوي هغوی ته دا ویلو چې دا نور به را ګوته پورې ستاسو ته بیا اوچتېږي. دا به بیا خلک وایي چې دا ستاسو ناهیلي ده، دا تاسو دا سلیکشن غلط دی، ځکه چې دې قوم باندې دا داسې حکمرانان چې دي نافذ شوي دي او داسې حکمرانان چې راغلي دي. نن نور هم د دې زیات ضرورت دی، خصوصا په پښتنو کې یو وخت احساس محرومۍ کې رس طرح سے اضافه کیږي. د پښتنو आवाज په اسمبلی کې نشته، د پښتنو مسایلو ذکر په اسمبلی کې څوک نه کوي. MLA ګان او MPA ګانې چې کوم دي هغوی خپل محدود سرکل چې دی د هغې مسایل خبرې کوي، خو د هغې غریبانانو څوک خبره نه کوي چې د هغوی روزانه کوم مسایل دي د هغې باندې هېڅوک هم ذکر نه کوي. د ګرانۍ ذکر څوک نه کوي، د بجلی د نظام څوک ذکر نه کوي، د ګیس چې څه کېږي د هغې څوک ذکر نه کوي، د بېروزګارۍ څوک ذکر نه کوي، په پولیس تاڼو کې چې کوم حالات دي د هغې څوک ذکر نه کوي. نن دغې د وجې نه په ټول قوم کې مایوسي کې اضافه کېږي لګیا ده. او دا زه دا ویل غواړم چې دا مایوسي چې ده دا د ټول ملک لپاره خطرناکه مایوسي ده، دا د دې فیډریشن لپاره خطرناکه ده مایوسي. ستاسو په وساطت سره ټولو پښتنو ته دا باور ورکول غواړو، دا ورته ویل غواړو چې عهدې اسمبلی سیټونه موږ لپاره هېڅ معنی نه لري. د پښتنو چې کوم مسایل دي، د پښتنو چې دا کوم اساس محرومي ده، دا کوم په پښتنو کې چې دا غوسه ده، د دې لرې کولو لپاره به قومي وطن پارټي خپل کردار ادا کوي، به راپاسو، به روډونو ته به راوځو، چوکونو کې به ودرېږو، درنې به ورکوو، به او څو پورې چې د پښتنو مسایل حل شوي نه وي په یوه پاران نه کینو. دا د دې وخت تقاضا ده. تاسو هم دا خواست دي چې تاسو هر یو کس خپل کردار ادا کوئ، مونږ هم درسره یو ځای یو او دا قوم به مایوسۍ ته نه پرېږدو او مایوسۍ نه به یې راوباسو. د دې مشکلاتو حل چې دی هغه واحد د ملي رهبر جناب آفتاب احمد خان شیرپور سره دی او قومي وطن پارټۍ سره دی. انشاءالله د دې دا مسایلو حل به راوباسو. تنظیم سازۍ طرف ته یو ځل بیا مخواست کوم چې لږ سنجیدګۍ سره دې طرف ته توجه ورکړي.